د قد اوچتولو دپاره یعنی هایټ چې دی د هایټ اوږدولو دپاره اکثر خلک داسې وي چې د هغې هایټ ډېر کم وي او ډېر لنډي وي د خپلې اندازې نه. نو د دغسې خلکو دپاره یو بهترینه او یو اسانه وظیفه زه نن تاسو ته ښودل غواړم. ما سره انباکس میسیجونه ډېر بېشماره پراته دي. اکثر خلک وایي چې قاري صاحب زموږ دا قد چې دی دا ډېر وړوکی دی او ډېر لنډي پاتې شوي یو، موږ دپاره څه وظیفه وښایئ. نو د دې دپاره یو اسانه وظیفه دا ده، اسان عمل دی. سوره والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، د دې صورت آیت نمبر 5 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دا آیت د 121 مرتبه 121 کرته دا د په مڼو باندې یا د مڼو په مربع باندې دا د دم کی او دغه دی خوري هر وخت کوشش د کوي سحر دی په نهار خوري ماسخوتن دی خوري هر وخت دی خوري او دغه آیت دی په ځان باندې چوف کوي نیت دی پکې دا راولي چې یا الله په دې سره زما د هایټ زما د قد چې دی دا اوږد کې نارملی کې نو ان شاء الله العظیم چې په دې سره به ستاسو هایټ بالکل نارمل شي، قد به برابر شي. ځکه دا قد ټیټ پاتې کېدل چې دی دا د انسان په شخصیت باندې بد اثر کوي، یعنی ذهني طورې لږ ډسټرب کی مایندلی ډسټرب کی چې ولې زه داسې لنډی یم یا د نورو همزولو سره د نورو خلکو سره چې کله دی میلاویږي او دی هغې سره کله یو ځای کېږي نو د ده د هایټ چې دی ډېر ښکتی دته ځان ډېر عجیبه ښکاره کېږي. باقي د الله جل شانه تخلیق دی څوک چې څنګه پیدا کړه په دغه انداز کې به د ده دپاره فایده او خیر وي. خو بیا هم دا عمل د قرآن عظیم الشان دی او د یو ډېر بهترین صورت دی. نو ان شاء الله العظیم په یقین سره او په دغه رنګې توجه سره یې وکړئ. ان شاء الله العظیم د الله نه امید ده چې ستاسو قد به اوږد شي. د دې آیت ویلو نه مخکې 11 مرتبه یعنی 11 کرته درود شریف مخکې 11 کرته اخره کې نیت به پکې دا وي چې الله په دې عمل سره زما دا قد چې دی دا برابر کړي او دا هایټ چې دی دا زما زیات کړي. نو دا عمل خپله هم وکړئ، د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.